داسې پکې کورونه شته په قدرنګر کې مې یو کور 22 کسان وړي دي دغه شان په دې د بشوڼۍ ایریې باندې چې دې څوک وایي 18 په یو کور کې و 18 کې 18 وړي دي څوک وایي 10 کې 10 وړي دي دغه شانتې حالات دي کتونکو کاشف عارف یم دا وخت په بونیر بشوڼۍ کلي کې موجود یم دا هغه کلی دی چېرته چې د سیلاب یا کلاوډ برس د وجې تر ټولو زیات نقصان شوی دی دلته د ریسکیو 1122 تر مخه تر 125 پورې مړي چې کوم دي د هغه راویستلی شوي دي او بیا ویلی کېږي داسې هم چې تر 2 رایې دي دلته څه خلک وایي چې تر 40 نه واله تر 50 پورې کسان چې کوم دي هغه بېدرکه دي څه خلک لګیا دي خو یقینا چې دلته په ډېر ګڼ شمېر کې چې کوم دی خلک بېدرکه دي او د هغوی د لټون دپاره په دلته هم د ریسکیو اپریشن جاري دی او په لاندې سیمو کې هم د ریسکیو او د نورو اهلکارانو چې کوم اپریشن دی هغه جاري دی دلته که موږ وګورو دلته په ګڼ شمېر کې نقصان شوی دلته تقریبا که دې طرف ته تاسو وګورئ دغه پټي چې تاسو ته ښکاري دا تقریبا نیم کلی دی ځان سره وړی دلته کورونه و دلته جوماتونه و دا په مکمله توګه باندې تباه شوي دي چې په دې کې کم خلک و څه پکې نښتي وو څه ځان سره په لاندې وړو بیا که اخوا تاسو وګورئ دلته جومات دی بیا لارې دي نو څومره کورونه چې دي ټول په مکمله توګه باندې تباه شوي دي په خوړ کې چې کوم دی غټ غټ کاڼي راغلي د بره نه د چې کوم دی هغې د وجې هم ډېر نقصان شوی دی که دې بل دلته چې کوم دی تاسو یو دغه کتی شي دا نقصانات کتی شي دې طرف ته هم زیات نقصان شوی دی که موږ وګورو په دې کې زیاتره خلک دا وایي چې یو داسې حالات و په دې کې کوم دی د سترګو په رپ کې دغه هر څه شوي دي په دې کې هېڅ څوک دې ته نه دي جوړ شوي چې څوک د ځان سره څوک بهر کړي یا څوک خپل سامان روباسي یا څوک چاته آواز وکړي چې روځه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم وسیم هټک دی او زه د دې تحصیل ګدیزۍ د پیر بابا انچارج یم شفټ سوري سچای یم سټیشن هاوس انچارج نو دلته موږ تقریبا نن 15مه ورځ د اپریشن چالو کړی دی اپریشن کې دی کې موږ ته مختلف روزانه په نسبت سره موږ ته ډیډ باډیان هم ریکور کېږي مختلف قسم حادثات هم نور هم د خلکو سره شوي دي چا زخمیان دي هغه دي هغه هم موږ شفټ کوو او موږ سرچ اینډ ریسکیو اپریشن هم سټارټ کړ ډیډ باډیو په باغه کې نو موږ ته نن هم 4-5 پورې ډیډ باډیان ریکور شوي دي پرون موږ 7 ډیډ باډیان ریکور کړي زموږ مختلف ځایونو کې ټیمان لګیا دي اوس هم بره لګیا دي کوکن سایډ ته هم لګیا دي کلیل سایډ ته هم لګیا دي کم ځای کې چې دا انسیډنټ شوی دی سیلاب والا د صورتحال دي هغې ځای کې موږ ټیمان لګیا دي خطرناک کنډیشن و ځکه چې تاسو په مخامخ د میډیا په تخصص سره تاسو خپل هم د خلکو ته ښایي شئ ډېره تباهي شوه مکمل کلي پکې ورک شوي دي سیلاب په نظر شوي دي کورونه وران شوي دي د خلکو ډېره تباهي شوې ده داسې کورونه دي پکې چې هغې ټوټل په کور کې چې څومره افراد وو هغه ټول پکې تللي دي په سیلاب کې په یو کور پکې ټول خلک وفات شوي دي مسنګ پرسنس کې د بشوڼۍ په ایریې باندې مختلف رایې دي څوک وایي چې 50-60 پورې دي څوک وایي چې 40 دي او اندازن مطابق ټوټل هم یا 100-150 پورې ټوټل تقریبا مسنګس کې دي اوس هم په هاسپټل کې 2 ډیډ باډیانې دغه شانتې دي یو زنانه ده ما خیال چې عمر 54-55 سال دی هغې پهچان نه کېږي فیس یې داسې دی او سویلنګ یې کړی دی مونږ د 3مه ورځ باندې اپریشن په 3مه ورځ باندې راوباسلی نو د بلوخان ایریې نه خو هغې پهچان نه کېږي څوک هم لاوارثه کې پرته ده داسې پکې کورونه شته په قدرنګر کې مې یو کور 22 کسان وړي دي دغه شان په دې بشوڼۍ ایریې باندې چې دې څوک وایي 18 په یو کور کې 18 کې 18 وړي دي څوک وایي 10 کې 10 وړي دي دغه شانتې حالات دي